عمر فاروق صاحب ته چا ویل چې ستا د ابوبکر صدیق د نیکو باره کې څه خیال دی؟ ویل چې داسې کار دی که ابوبکر صدیق په دې تیارېږي که نه چې د غار ثور د 3 شپو ثواب دی، په دې کې د مال د 1 شپې ثواب راکړي، زه به ټول حجونه جهادونه زکاتونه عبادتونه ټول به له ورکړم، ما د 1 شپې ثواب راکړي چې هغه الله کوم مقام په غار ثور کې ورکړی دی. او دا خو د مشکات کې حدیث د مناقبو کې دی. حضرت عائشہ فرمایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پسین کې ناست ودو ما سره پرتو ما وای زما نظر په اسمان چې ولګېدو، وای ما د رسول الله ته پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان د ستوري خو ډېره مزه نه کوي؟ ما ته چې ولې نه کوي؟ ویل ما ورته ویل چې دا خو انګنتي بے شمار دي. استاد څه خیال لستا په دې ملګرو کې مدسي ملګری وي چې دومره نیکی به کړی وي چې د اسمان ستورو ته ورسیږي؟ زکا چې په سبحان الله څومره ثواب ملاويږي او په 1 روپۍ الله څومره ورکوي. نبی علیہ السلام علاوشته وی زما خیال راغی چې دا به زما پلار یادوي. بل چې څوک دی؟ ویل دا د حبسې پلار پیدا شو، نو پلار ولا نوم ښودلی دی عبدالکعبه. عبدالکعبه نوم یې ورله ښودلی دی. عبدالکعبه څه معنا ده؟ د کعبې غلام، د کعبې بنده. نو که د عبدالکعبه معنا د کعبې غلام دا معنا شي چې دا به د کعبې خدمت کوي، نو دا معنا ټیک ده، خو دې کې داسې د شرک وهم پکې دی. په دې وجه باندې داسې وران نومونه به نبي علیه الصلاۃ والسلام بدلول. 2 خبرې یاد ساتئ د واقعاتو کې سیرت کې به انشاءالله دین هم یادو. هغه نوم چې دا نوم یا داسې نوم دی چې په دې کې شرک دی، شرک بوی ترې راخېږي، لکه عبدالنبي نوم ځان له ښودل، عبدالرسول نوم ځان له ښودل، او غلام رسول ټیک دی، بیا رسول الله غلام. خو عبدالنبي او عبدالرسول په دې کې یو قسم د بندګۍ تصور پروت دی، په دې وجه باندې دا نومونه ښودل ناجایز دي. داسې نومونه چې په هغې کې د شرک بوی دی یا د شرک وهم پکې دی، د ګناه وهم پکې دی، دا نوم به سړی بدلوي. نبی علیہ السلام بدل کړي دي که نه؟ دا د نوم عبدالکعبه دی، نبی علیہ السلام ورته ویل ستا نوم عبدالله شو. د ابو هریره نوم دی عبدالشمس، د نور بنده. نبی علیہ السلام نوم کېښود ابو هریره، نوم یې بدل بلکې عبدالرحمن مې ورله ښودلی. ابو هریره د هغه بیا لقب د هغه اسم کنیه د عبدالرحمن نوم یې دی. په دې وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې نومونه بدلول. کله کله داسې نوم وي چې هغه کې د ګناه تصور پروت وي، لکه د حضرت عمر فاروق نوم د هغه نوم دی عاصیه نوم دی. عاصیه معنا نافرمانه، عاصیه معنا نافرمانه. نو دا نوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدل کو جمیله نوم ورله کېښودو. جمیله ښایسته جنۍ ده، دا عاصیه نه ده. نو ځان له به سړی عاصیه نوم منک دی، عاصي ګناهګار دی، مردان نوم به سړی ځان له نک دی. ټیک ده موږ ګناهګار یو، او ځان ته به ګناهګار نه وایو. په دې به فخر کله معلومات کې ته به تا ته د نوم ډېر نیک ښکاره کېږي. نبي علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم بدل کړی دی. لکه په هغې کې یو نوم دی برا. د برې معنا څه ده؟ نیکه، احسان کوونکي، برا. دا بره نوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې نوم بدل کړو. دا د حضرت میمونې نوم دی، د رسول الله ښې نوم ده، او د رسول الله د تره ښځه هم د چاچي هم ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له نوم بدل کړو او د برې په ځای له نوم کېښود میمونه. دا زمونږ مور ده. لہذا داسې نوم مږدو چې بیخي داسې تقوا ته هم نه ساسي، چې داسې بیخي د تقوا نوم وي چې سړی هغه شاني نه او ځان ته دا نوم وایي. او دویم دا د ګناه نوم هم سړی ځان له نږدي. دا نوم ښه نوم نه و، رسول الله بدل کړو. د عبدالکعبه نوم یې په عبدالله باندې بدل کړو. البته په عبدالله باندې مشهور نه دی، بلکې اوس هم د عبدالله په نوم څوک ابوبکر نه پېژني. نوم یې دی ابوبکر. ابوبکر څه ته وایي؟ ابوبکر دا اسم کنیه ده. د پلار په نوم باندې سړی مشهور شي، د زوی په نوم باندې لکه ابوبکر یا ابن مسعود، ابن عباس، ابو حفص، دا نومونه چې کم دی دې ته اسم کنیه وایي. د اسم کنیه مطلب دا دی چې دا ابوبکر نو نوم نه ظاهر کې معلومیږي چې شاید بکر د زوی نوم دی، حالن کې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نوم ته چې من کله وکتل دغه شخصیت ته او دغه خاندان ته، او د بکر په نوم دغه زوی نشته. د بکر په نوم د ابوبکر زوی نشته. چې نشته دی لکه څنګه چې امام ابو حنیفه ته ابو حنیفه وایي، خو حنیفې په نوم دغه لور نشته. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم چې دی بکر. بکر څه ته وایي؟ بکرا. عربیان چې څوک سعودي عرب تللی پیژني، بکرا سار ته وایي. بکرا باکر وختي تلونکی. بکر او بکرا او باکر د دې معنا دا پهل کول. پهل بکر معنا پهل کول، باکر معنا چې هر کال ته مخکې کېږي. نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صفت دی او دغه شخصیت دی. د نیکۍ په کار کې د ټولو اول دا ولاړ، نیکۍ په کار کې به د پهل کو. هر وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نږدې. نو اسم کنیه کله کله دغه د ذمہواری په بنیاد باندې او دغه د صفت په بنیاد باندې، هغه د پیشې په بنیاد باندې هم سړی ځان له اسم کنیه ښودی شي. لکه ابو هریره. نو هریره خو پیشوګۍ ته وایي که نه، پیشونګی ورته موږ وایو.
نو ابو هريره مطلب دا نه چې دا چیرته د لور نه هريره ابو هريره دا معنا ده چې د ځان سره پښو ساتو یو معنا دا ده نو ابو هريره ورته وایو او یادا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو باغ کې وو او په ځان پس دروازه بند کړې و او ابو هريره نبی علیہ السلام یاد شوی چې نبی علیہ السلام یې نه نو لاړو او چا ورته وی چې په دې باغ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وای په دور تو حور الحائط د دیوال لګیر چا پیر تاو شم نو په دې کې دروازه بند و کولاو نو ما چې وکتل نو په دې دوران کې داس یو لخته و او هغه لخته چې نو دا دنتلو وای ما د سکارو کو رضال لقب اسم دنیا بیا خودیش د خپل نوم دی عبد الله او د ابوبکر په نوم په دې باندې مشهور دی چې ډېر زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت او د هر نیکی په کار کې بدامخ کیو او سړی بس وای نورو او هغه صحابي دی چې دې واقعې ته سړی کله ګوري کنه چې رسول الله مبارک د خپل ژوند اخري جنگ چې کله کور تبوک جنگ دی او ډېر مضبوط دشمن دی سپر پاور دی په هغه زمانہ کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد اعلان کړی دی د جهاد اعلان د پاره خو ډېر لوی طاقت پکارو د سپر پاور سره جنگ کول ګران کار نو نو نبی علیہ السلام د چندې اعلان وکړو د چندې اعلان چې کله وکړو نو صحابه کرامو ته ویل چې سم په کور کې راوړی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مبارک صحابي 8000 دینار وسره دي 8000 دینار د سرو زرو او کور دلاړو 4000 کور پرې خودلو او 4000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړل نیم مال راوړو عمر فاروق سے پخپل باندې خپل واقع بیانې ول تبوک په غزا کې وې زما سره مالو مالدارو ما او اسیم ما زده ابو بکر نه مخ کې کېګما دا سه موقع الله مال راکې د ابو بکر نه مخ کې شمه نو ما ویل چې زمنن دومره سن نبی علیہ السلام له ورکوم چې د ابو بکر نه په دې انفاق کې او په دې خرچه کې پر چنده کې مخ کې شمه نو ول ذکر دلاله او په کور کې مې څومره مال او متاع او امر واغسل او د الله په تبر مې نیم کړل نیم په کور کې بچو ته پرې خودل او نیم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل دا خان دي او دا یو لوی قافله ده نبی علیہ السلام نظر وکړو جماعت کې ناس تر پاسلو دا څوک روان دي چې کله وکړل دا د رسول الله خر ده عمر فاروق رضی الله عنه عمر فاروق سب ډیر زیات خوشاله دي او د نبی علیہ السلام سره ناس ته چې زمانہ بزیات صدقه چانه ورکړي زمانہ بزیات په نفقه چانه ورکړي و چې په دې دوران کې نبی علیہ السلام وکړل دا څوک د قافله ده او خان دي او نوکران دي او جماعت ته یو قافله روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ودرد الله سوک دی چې وې سارو ول ابوبکر صدیق صاحب دی چراغه دوانو ته پوسونه کړل دي عمر ته عمر په کور کې سپره خودل ورسول الله وي بدسي موکل چې مال مینیم کو نیم مثال راوړو د الله په لار کې نیم خپل بچو ته پرې خودو نبی علیہ السلام د دعا وکړه ابوبکر صدیق چراغه چې وې کتل نبی علیہ السلام پوه شو چې کور کې سندي پرېخي وې سدي کور کې پرې خودل وې صرف ستا او ستا د رب د الله محبت مینه په کور کې پرې خدا هیڅ شی مې په کور کې نه دی پرې خودلې د ګندل ستن مې په کور کې نه دی پرې خودلې هر سمې راوړل رسول الله ویل چې الله دې په مال کې برکت واچو عمر فاروق سے ما په دا وخت تسلیم کړلا ما تسلیم کړل دا خبره چې د ابوبکر څوک نشي مخ کې کېده دا ابوبکر دی دا په نیکۍ کې د ټول نه مخ کې دی دا باکر ابوبکر صدیق صاحب دی دا لقب ده دی او دا بلا سکه چې کله په غار ثور کې درې شپې د نبی له سلام سره ابوبکر صدیق سے په غار ثور کې درې شپې کړې او ډېر سختي تیری کړې دي د تفصیل به ان شاء الله بل واقع بیانو ویل عمر فاروق صاحب ته چا ویل چې ستاد ابوبکر صدیق د نیکو باره کې څه خیال لې ویل چې سکار دی ک ابوبکر صدیق په دې تیاریږي کنه چې د غار ثور د درې شپو ثواب دی په دې کې د مال د یوې شپې ثواب راکې زبول ټول حجونه جهادونه زکاتونه عبادتونه ټول بوله ورکما مال د یوې شپې ثواب راکې چې هغه الله کوم مقام په غار ثور کې ورکړی دی او دا خو د مشکات کې حدیث د مناقبو کې دی حضرت عائشہ فرمایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پسین کې ناس ودو ما سره پرتو ما وې زما نظر په اسمان چې ولګېدو وې ما د رسول الله ته پوښتنه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان د ستوري خړې رمز نه کوي ما ته چې ولې نه کوي ویل ما ورته چې دا خو انګنتی بشمار دي استاد څه خیال لستا په دې ملګرو کې مدسي ملګری وي چې دومره نیکی به کړی وي چې د اسمان ستورو ته ورسیږي زکا چې په سبحان الله څومره ثواب ملاويږي او په 1 روپۍ الله څومره ورکي نبی علیہ السلام علاوه وی زما خیال راغی چې دا به زما پلار یادای بل چې څوک دی ویل دا د حبسه پلار عمر فاروق صاحب دی دومره نیک اعمال دي د اسمان د ستورو نه زیاتی په دې کې مقابله راځي چې موږ شروع کو موږ مقابله